الرحمن الرحیم بھئی څنګه تاسو ته پته ده دا نوی حکومت چې کوم راغلی دی نو په دې سوشل میډیا باندې یو دغه بیان گردش کوي چې یاره پی ای ای او زمونږ سټیل میل او زمونږ چې کوم د وابډا دغه دی سیسټم دی نو لکه چې د خلکو ذهنونو ته وراچوي چې موږ د دې پرایویټ نجکاري کوو نو وایي چې روس هم په دې کې انټرسټ لري چین هم پکې انټرسټ لري کنې اصل کې د دې اول په دې باندې د ټول زیات کوشش مشرف کړی و جنرال مشرف صاحب و هغه هر څه پرایویټایزیشن کول د دا پای ټایم کې په چیف جسټس دغه وایستو لانجه وسه ججان وسه لانجه شروع کړه چې ته بلا نه کې بیا عمران خان هم کوشش وکړو د دې مخکې نواز شریف هم کوشش کړی خو هغه بیا پکې اپوزیشن خپلې سیاست شروع کړي چې کم په حکومت کې نو اپوزیشن هغه بیا سیاست کوي اوس عمران خان یوازې صرف د دغه له بهر دی د حکومت له او سیرا صاحب دی بهر دی جمهوریت اسلامي په دې د دواړه پارټۍ نه هېڅ هم نشي کولی ټیک ټاک دی زمونږ چې کوم دغه دی سیسټم دی یا سټیل میل دی یا زمونږ پی ای ای دغه دی ځکه چې زمونږ 65 سال وشو یا 75 یا 60 70 سال کېږي د دې ملک د لیدو موږ د دې لایق نه یو ځکه چې موږ دا نشو سمولی موږ ټول ډاکوان یو چې کم راځي ګوره هم په پاکستاني قوم کې دا دغه نشته چې یاره صحیح خلک راولي او اندازه داسې معلومیږي چې حکومتونه زمونږ چې د امریکې د حکومت زما بدلیږي نو امریکا دا غواړي چې زه د پاکستان دې ټیک شي نو دا چېرته نه کېږي نو زما څونه خیال دی دا فیصلې چې څوک کوي هر څوک یې کوي که درپرده دا فیصلې کېږي او که دغه کېږي مخامخ نو ټیک ټاک دی چاینا ته دی ولی شي ځکه چې موږ به نور موږ دغه دره د یهودو او د عیسایانو چې کوم دغه دی امریکا یورپ کې ټول د یهودیانو عیسایانو حکومتونه دي موږ نور هغې ته نه جوړ بس موږ دې که دا څوک فوج په دې کې والي یا زموږ اسټبلیشمنټ والي به موږ دې د هغې جنجال له وباسي موږ ته دغه هندو قبول دی د چاینا چې کوم دی بت مت والا ځکه چې هغه خو دا دونه بیا مخه دي زموږ سره څه مذهبي د اوسه پورې چاینا زموږ سره څه مذهبي جګړه نه ده راغلې دغه ټول عمر زموږ سره که تاسو وګورئ د اول ځل زموږ سره د پیغمبرانو د دور له زموږ سره مذهبي جګړې دي ډېر معاملات داسې خو موږ نه پرېږدي نو د چاینا سره چې کوم ده زموږ یا د روس سره نو د مفادو جنګ دی او موږ خپلو مفادو ته ګورو چې ټیک ټاک دا حکومت دا فیصله کوي او حکومت یې خو نه کوي نور څوک یې کوي که نور څوک یې کوي نو بلکل چې نن سبا یې ورته والی کوي نو نن دې ورته والی شي سټیل میل او پی ای ایم دې ورته والی شي ځکه چې دا قوم د دې لایق نه دی پاکستان ځکه ټول غله یو مونږ ټوټل دا چې کم راځي کومې پارټۍ نه راځي ټول ډاکوان دي چې ډاکوان دي او هر یو او بیا راځي او د دې غریبانو نه هغه پیسې وصولیږي نو کم از کم دونه به شي چې په هغې ملک باندې به بوج شي هغوی والي نو هغوی سمبالولی هم شي هغوی هر څه کولی شي او موږ د دې لایق نه یو ځکه چې چاینا خپل بندرګاه هر څه هغه دغه ته واله کړله د سریلنکا خپله بندرګاه او ډېر ځایونه هغه چاینا ته واله کړله زما دې حکومت ته دغه عمران خان زموږ تحریک انصاف ته او خاص کر جمهوریت اسلامي ته چې به په دې باندې هېڅ احتجاج ونه کوي بلکل دا فیصله چې هر څوک کوي ټیک ټاک فیصله د مشرف دا پالیسي جوړه کړې وه چې موږ دې زموږ چې څونه پر دغه دي د هسپتالونه دي زموږ چې څونه ګورنمنټ دغه دي هغه دې مکمل سیمې ګورنمنټ شي بیا به ملک ټیک شي او که داسې نو وروره دا دغه دي دغه ډاکوان به راځي دوی به ترې پیسې وایي او دغه څوک به سویزي اکاونټونو ته وړي او څوک به انګلینډ اکاونټونو ته وړي او بس بیا به د دې غریبانو د سره من نه به وباسي او بیا ورته کښېنئ نو اوس دغه حالات وګوره تاسو وګوره دا پیسې د اوسه پورې دا قرضې چا ایستې دي او اوس تیل او هر څه تا ته ګرانېږي وروره د هغو خو کاروبارونه چا سټیل میلي دي او د چا وروره شوګر میلي دي او چا څه غریب به پکې شرمېږي میډل کلاس خلک به پکې شرمېږي ته بس لیټر ته اوس اچولی شي په 233 روپۍ نن نن سبا مۍ کرل کېږي ته ورشه 2,500 روپۍ یوه کېږي نو دا به څوک کوي ښه نه دا خو او ډېره ګرانه ده د زمیندارانو ته ما ته ووایې بیا به دا د غنمو ریټ به څونه ته کېږي یا د بوسو ریټ به څونه ته کېږي بیا د جوارو ریټ به څونه ته کېږي دا خو به ډېر غټ مصیبت به شروع شي
ستا په ملک کې نه کارخانې شته نه روزګار شته هېڅ هم نشته وار څه ته ګرانې نو بھائی زه بیا دا خبره کوم چې ټیک ټاک دی که هر ملک ته یې ولګوي که سعودي عرب ته یې ولګوي که روس ته یې ولګوي او که چاینا ته ولګوي چې زمونږ کومې غټې ادارې دي ریلوے سټیل میل پی آی اے دا نورې چې کوم دي دا نادرا شو دا واپډا